معزز و محترم و عوام و خواص و پسټیج باندې ناس زمونږ معزز و محترم علماء کرام، شیخ الحدیثان، مفتیان اعظام، عام عمومی ملګري او دوستان، خصوصا زمونږ دوه درې مشران حضرت مولانا امیر محترم گوهر شاه صاحب، مولانا محمد شیخ قاسم صاحب، حضرت مولانا پیر حزب الله جان صاحب او نور چې زمونږ څه مشران وي کشران وي د ټولو نومونه اغوستل دا تکلیف وي. دې له الله تعالی د ټولو مجلس ته الله تعالی خیرونه او برکتونه سره زمونږ راکړي. معزز او محترمو، مونږ ډېرو جلسو له ځو، دستاربندو له ځو، تقریرونو له ځو، ختمونو له ځو، او قسم په الله باندې چې کله هم د ختم النبوت په جلسه کې شرکت کوو، په هغې کې تقریر کوو، په هغې کې د مسلمانانو د جذبې ته ګورو، نو یو خو زړه باغ باغ کېږي، خوشحاله یو، او بل زړه او سینه او دماغ هم د نور نه ډک کېږي، د محبت او عشق د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ډکېږي. زمونږ دا عقیده ده، زمونږ کتابونو د عقایدو د کلام او د فقه چې افضل البشر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې په مخلوقاتو کې د ټولو نه افضل بشر، اعلی ترین بشر انسان، بلکې په مخلوقاتو کې د ټولو نه مخلوق د الله نه پس بعدس خدا بزرگ توی قصه مختصر دا وجود مبارکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم. زمونږ دا عقیده ده، زمونږ د عقیدو کتاب دی المحند علی المفند ورته ویل کېږي، دا د عالمانو د دیوبند د عقیدو کتاب دی. د حضور صلی الله علیه وسلم شان ډېر اعلی دی، د حضور صلی الله علیه وسلم د ملګرو شان ډېر اعلی دی، د حضور صلی الله علیه وسلم د ازواج مطهرات شان ډېر اعلی دی. زمونږ د اکابرین دیوبند په نیز باندې د کومو خاورو نسبت چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره راغلی دی، دغه خاورې د الله په دربار کې د عرش معلی نه هم اوچتې راغلي دي. او زمونږ په نیز باندې د علماء دیوبند په نیز باندې د حضور صلی الله علیه وسلم ذکر او وینا او توصیف خو ډېر اعلی دی. د نعل مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم، د جامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم، تر دې حده پورې چې د اس او د سورلۍ د زناورو بیان هم کې، نو تعالی الله تعالی خیر او ثواب درکوي. دا زمونږ عقیده راغلې ده. که څوک یې مني ویې دې مني. دا 2023 اولنۍ ورځ ده، او د 2023 په دې اولنۍ ورځ کې عمرزوالو ښه کار هم کړی دی چې دا مجلس هم منعقد کړی دی. دا 2023 دی او د بجلیګور استاد خبره پاکستان چارخانه ده، او دا چارخانه به په دې خلکو باندې چارخانه کو نه انشاءالله. ښه دا چارخانه به انشاءالله اسلام خانه کو، څه به کو؟ اسلام خانه. دا پاکستان مخکې پاکستان دی، او دا پاکستان به انشاءالله اسلامستان کو. چې کله څو پورې موږ دا پاکستان اسلامستان کړي نه، نو زموږ دا جدوجهد به انشاءالله جاري او ساري راغلی. دا د عاشقانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وطن دی، دا د پتنګانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وطن دی. د دې په انچ باندې د عاشقانو مزارونه راغلي دي، د دې په انچ باندې د عاشقانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیونه راغلي دي. د هر پاکستانی په اړه کې که هغه مولا دی او که هغه قاري دی. مونږ یوازې دا نه یو چې مونږ مولیان، نه، قلار کښېنئ، یوازې تاسو مولیان نه. تا سره په دې جنګ کې د یونیورسټۍ سټوډنټ شریک دی، تا سره په دې جنګ کې د یونیورسټۍ لیکچرر شریک دی، تا سره په دې جنګ کې د پاکستان سرمایه‌دار نیک سړی شریک دی، تا سره په دې جنګ کې ستا د پوځ بعضې کسان شریک دي،
ستا سره په دې جنګ کې ستا د اسټیبلیشمنټ بعضې کسان شریک دي. دا مه وایي چې دا زما د مولا او د قاري او د طالب جنګ دی. دا د ټول مسلماني قوم جنگ دی. الحمدلله د پاکستانی قوم جنگ دی چې په دې وطن کې به انشاءالله جنډه د عشق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ. په دې کې نورې جنډې منډې مونږ نه من. پخوا زمانه کې به خلک وي ایزم پلاننزم پلاننزم. نه، ایزم پلاننزم په دې کې مونږ نه مرو. په دې کې به یو ایزم وي، په دې کې به یو عقیده وي، او هغه ایزم او هغه عقیده او ایزم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا به د پاکستان د مسلمان فخري. د ټولې دنیا د مسلمان تا ته نظر دی. د ټولې دنیا د مسلمان ته مرکز د نگاه. په ټولې دنیا کې دا یو قوم نشته داسې چې هغه خپل وطن د اسلام په نوم باندې آزاد کړي. تا خپل وطن د اسلام په نوم باندې آزاد کړی دی. ستا په وطن کې د علماو مراکز راغلي دي. ستا په وطن کې د علماو خرقاونه راغلي دي. ستا په وطن کې الحمدلله لوی مرکزونه دي د دین او د اسلام. د ټول عالم اسلام نگاه تا ته راغلې ده. د ټول عالم اسلام منقوذ نظر انشاءالله ته راغلې. ته به انشاءالله پاکستانیه او ته به انشاءالله پښتونه د الله د کلمې جنډه انشاءالله اوچته دا به انشاءالله کته کېدو ته نه ورکېږي. نعره تکبیر، نعره تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شهدای ختم نبوت، مجاهدین ختم نبوت، صاحبزاده پیر مفتی گوهر شاه سے مونږ همیشه شقان د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا شک کاتی ځان لکاتی د شک کاتی داسې کاتی دي چې د شک په کاتو باندې بعضې خلک نه رسي. مونږ یوازې امتیان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نیو. مونږ جار په جقه عاشقان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. زمونږ په اړه کې انشاءالله څوک عشق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کمولی نشي. مونږ جار په جقه دا اعلان کوو وخت لږ د کاش چې وخت ډېر راغلی و او زما شاته دا غټ غټ مولیان نو ناست. نو ما به تاسو ته ویلي چې زمونږ په اړه کې کومه خبره ده دا به انشاءالله دا ټوله دنیا چې یو طرف ته شي، دا ټول دولتونه چې یو طرف ته شي، دا ټول قوتونه چې یو طرف ته شي، دا ټول زنځیرونه چې یو طرف ته شي، دا ټول جیلونه چې یو طرف ته شي، دا ټول دارونه چې یو طرف ته شي، خو دا دار او دا ډالر دا الحمدلله زمونږ د زړه محبت او عشق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نشي لر کولی. دا زموږ اعلان راغلی دی. په دې هر څوک پیښې که د پاکستان په خواره باندې پټ اقتدار والا راغلی یې، که د پاکستان په خواره باندې ښکاره اقتدار والا راغلی یې، یاد ساتئ د دیوبند بچې چې موجود دي، د دیوبند د چینې نه اوبه چې څښلي دي، انشاءالله دا به محافظ او عاشق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. عشق دا نه ګوري چې تیاره ده، عشق دا نه ګوري چې تیاره ده او رڼا ده. لکه کاري ګوري نه که نه. عشق دا نه ګوري چې شپه ده او ورځ ده. عشق دا نه ګوري چې نقیان دی او تاوان دی، نقصانونه او تاوانونه نشته. ګورئ د عشق میدان څنګه راغلی دی. وایي موږ لیوني یو په دې نه یو چې تاوان دی پکې، اور ته وردانګو چې څوک وایي چې جانان دی پکې. زمونږ دغه کار دی. ګورئ دا شک کار څه شي په معشوقې راځي کول. دا شک کار څه شی وي په معشوقې باندې سر ورکول. دا شک کار څه شی وي د معشوقې یو نظر په خپل وجود باندې غورځول. مونږ عاشقان یو انشاءالله خپل هر څه به د خپل محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په قدمونو کې انشاءالله نثارو. الله دې دا وختونه راولي. مونږ اعلانونه نه کوو او مونږ دا نه وایو چې الله جهادونه نه. جهاد ښه شي راغلی دی. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي طلب د لقاء العدو مه کوئ. دا مه وایئ چې یا الله جنګ او یا الله جنګ، خو چې کله راشي نو بیا په مثل د زمري ودرېږئ. مونږ به په مثل د زمري سره میدان کې انشاءالله ولاړ یو. وصلی الله علی خیر خلقه محمد.